السلام علیکم ملګرو. نواز شریف نن څلور کاله پس پاکستان ته ورسېدو، خو پاکستان ته راتلو ټایم کې په دوبۍ ایرپورټ باندې د نواز شریف بېعزتي شوې ده چې د هغې حوالې سره هم څه اپډیټس دي. بل د نواز شریف جلسې له چې کوم خلک تلي وو په هغې باندې مړه چرګان خوړلی شوي دي. بل دې نه علاوه چې کوم خلک د نواز شریف جلسې له تلي ایله به 2000 روپۍ مزدوري هم ملاویږي. دې حوالې سره هم څه انټرسټینګ اپډیټس دي. بل نواز شریف پاکستان نه کله تللی او په څه وجه باندې تللی او څو ورځو دپاره تللی او څومره موده پس واپس یې پاکستان له کړې ده، نو دا مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي. دا ټول خبرونه څومره هم هډلاینز تاسو سره ما شریک په دې به تفصیلا خبره کوو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله خو د نواز شریف حوالې سره خبره کوو چې نواز شریف څومره موده پس پاکستان ته واپس راغو. نواز شریف صرف او صرف د 4 هفتو د پاره لندن لته او د خپل علاج د پاره جی چونکه هغه ټایم چې د ټیسټونه په جیل کې وشو نو د پلیټ لیست چې کوم دی کم شوی او د زړه مسله ول نو په دې وجه د لندن له صرف د 4 هفتو د پاره تلو د خپل علاج د پاره. خدا واحد داسې مریض دی چې د په لندن کې علاج ونه شو، یو هسپتال ته هم د نرتلی او د واپس خپل ټیک شو جی او 4 کالو کې ټیک شو او 4 کال پس واپس پاکستان ته راغلی دی. چونکه په د باندې کیسز هم جوړو، پاناما کیس مختلف کیسز جوړو چې پاغه کیسز کې په د سزا هم خطلې و د جیل نه جی صرف په دې ضمانت باندې تلو چې د خپل علاج د پاره زم صرف د 4 هفتو د پاره زم او واپس د 4 کال پس راغوجي. او دا واحد داسې مریض دی چې د بغیر د دوايي نه بغیر د لندن کې د علاج نه خپل اتوماتیکلی الله پاک ټیک کړ دی. بل یو طرف ته کتا سوګره نو د نون لیگ رهنما دا خبره هم کوي چې نواز شریف ډاکټرانو د جهاز د سفر نه منع کړي او چې ځکه د پاکستان ته 4 کال پس راغو چې نواز شریف د ډاکټرانو د جهاز د سفر نه منع کړي. خو دومره ټایم کې کتا سوګره نواز شریف 2 پیری دوبۍ لته دي او 2 پیری سعودي عرب لته دي جی. نو دا سعودي عرب سفر او د دوبۍ د سفر د په سیکل کړو یا د بوټ کې د کړو خو ما جهاز کې کړو کنه. بل طرف ته کتا سو ګوري نو کتا سلیار شي په 9 مې باندې عمران خان چې کله گرفتار شو د بایومټریک روم نه گرفتار شو جی چې جج لګلو چې تخپل بایومټریک وکا اچونکه هغه ټایم کې د عمران خان د خپې مسله هم وخو بیا ول جج هم وی چې تلار شو بایومټریک وکا. خو نن کتا سو ګوري نو نواز شریف ته بایومټریک سیستم چې کوم د ایرپورټ ل رسیدل او نواز شریف خپل بایومټریک سیستم په ایرپورټ کې کړی جی. دا پکې یو بل خبر پکې هم ورډیر خلک کوئی پاکستان کې 2 قانون دي، عمران خان د پاره بیل نواز شریف د پاره بیل. نو بل طرف ته عمران خان ویلو چې عزت او ذلت الله پاک ورکړي. دا بالکل حقیقت ته عزت او ذلت د الله پاک پلاس کې دي. څنګه چې تاسو له معلومه ده په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ډیره زیاته زیریګر دشته چې هغه کې د نواز شریف د دوبۍ په ایرپورټ باندې یو انټرنیشنل بیزتی شوی ده چې کسان ولاړ دي او نواز شریف پسې چور ناره هم وخی. نو یو طرف لکه تاسو ګورئ عمران خان بیخي د خلکو د دماغو نه وښکلو کوشش کیږي، بل طرف ته چې کم لیډر راولي کم لیډر پاکستان ته راځي نواز شریف خلکو له قبول نه دي، خو بیا هم کوششونه روان دي. کم کسان چې نواز شریف جلسې له تلي نو په هغې باندې مړه چرګان خوړلی شوي د دې خبرې انکشاف شوی چې مینار پاکستان جلسه کې په کارکنانو باندې مړې چرګې خوړل کیږي او د دې خبرې انکشاف صحافي صدیق جان کړی دی چې د نون لیگ رهنما عظما بخاري او نور هم رهنما په دې خبره کې انوالو دي او ډیرو کسانو د دې خبرې تحقیقات کولو فیصله مطلب مطالبه هم کړی ده چې د دې کمپلیټلی تحقیقات وشي چې آیا په دغه جلسه کې چې دا کم خوراک ته د پرشا مطلب حرام خوراک داسې چې مطلب یو چرګه حلال نشي مړه شي هغه ته بیا په حق نه حرام شو. نو دا غرنګ وای چرګې په دغه جلسه کې په چې کم کارکونان دی په غي باندې خوړل کیږي. د نواز شریف په بینرو او پوسټرو باندې تور اصل لګول ولا چې کم کسانو انا معلوم افرادو په غي باندې باقاعده مقدمات درج شوی ده چې کم کسان په دې کې انوالو او چرته چې ویډیو فوټیج راغلی چې د نواز شریف په تصویر باندې صحیح لګي یا دغه بینر راشلی نو په غي باندې مقدمه درج شوی ده جی. بل د نواز شریف جلسې له چې کم کسان تلي دی له 2000 روپۍ چې کم دی مزدوري هم ملاویږي. یو طرف ته بخښه خوراکونه د لاهور سیل وي او ورسره به 2000 روپۍ چې کم دی هغه له انعامات ملاویږي او داسې خبرونه هم را دي چې دغه جلسې له ډیر مزدوران تلي دي په ګڼ تعداد کې د مسلم لیگ نون چې کم رهنما دي هغه خپل علاقو نه هم دغه مزدوران راټول کړي په 2000 روپۍ او لاهور له د نواز شریف جلسې له بوتري دي. جلسې کې چې کوم خبرې شوې دي دغه چې کوم اپډیټس راشي به ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.